یو واقعه ته بیانوما وختي یو کتاب کې ما کتا احادیث مکاتنو په ضمن کې دا واقعه لاندې لیکلې و. یو سبق آموز دا یو د زمانه یو بادشاہ او هغه به روزانه په بنیاد باندې جنگل ته به واته ښکار د پاره به واته په جنگل کې به خاموشي به وا یو خادم به ور سره ګنټه دوه به تیر کړي څخکار به ورته میلاو نشو بیرته به واپس راغی. یو ورځ لاړ دوه ورځې لاړ چې په درېیمه ورځ باندې چې کله لاړ هغه 2 غنټې 3 غنټې یې تیرې کړې نو په یو ځای کې ناستو دمه یې کړه نو هغه خپل بادشاه هغه خپل چې خادم ته ووایي چې لږه دمه کړو او بس نن بیا څه داسې ښکار وغیره څه شی میلاو نشو دمه کوو بیا ځو بس بیا نه راځو. وی چې دا دمې په دوران کې چې کله ناسته وي چې د ونې نه یو مرغه خوله کولاو کړه اواز یې وکړه وی چې کله چې اواز وکړه هغه خپل چې څه اواز یو هغه ویسته چې هغه خادم ته وی چې راځه نن د ښکار او د شکار مقدا ښکاری چې رااله هغه اواز پسې لاړ هغه ځای ته ورسېده او په هغې باندې هغه ډز یې وکړه او هغه مرغه یې ویشته او روی غورځاو مړ شو. نو ډېر خوشحال شو بادشاه وی چې هغه خپل خادم ته یې ووي چې دا خو ښه ده په دې اخر کې راته یو شکار میلاو شو لاړ شه او دا راپوخ کړه لاړ شه وی دی راته کېناسته او چې ما دا مرغه ځان سر روان که وی چې کله چې بادشاه نه پناه شومه وی دا مرغه مې داسې ونیوه ورته مخاطب شومه یو خبره مې ورته وکړه وی چې خبره مې دا ورته وکړه چې ای مرغه که خوله ده نه وی کولاو کړې نه به ته په تکلیف کې واقع وی او نه به زه په تکلیف کې واقع وی خو خوله ده کولاو کړه او اواز ده وکړه تم په تکلیف کې واقع شوی او دا زوس لګیا یم دا به زه صفا کوم او بیا به کټ کوم او بیا به پخوم او بیا به راوړم نو تا خپل ځانم په تکلیف کې واقع کو زلم په تکلیف کې واقع کړم قسم دې رازما او استخلی او مغه خلی دي نن سبا چې ما او تخلق ولو کړي خپل ځان نه غون کورم ځان سره په تکلیف کې مبتلا کړه پلار مور رور ولی ځان دی خبره ته جوړوي چې همدغه پلار بیا وایي چې کاش چې دا بچی منه وای ولی دې ته ځان جوړوي چې دا رونه او خاندان ور باندې راتنګ شي او هغه وایي چې کاش چې دا رور ما نن نه وای په مصیبت کې مبتلا کړو. نو دغه واقعیا کې زمونږ استاد سو پاره دا کوم چې په حدیثو کې یا دا غي په ضمن کې بیانګي هم دی پاره چې ما او تا تر څو وغلو سبق تر وغلو که زبانم کنټرول ک تبم په حفاظت کې بل بمر سرسی په حفاظت کی بھی. نبی علیہ السلام فرمائی من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت وفی روایت او لیسکت. نبی علیہ السلام فرمائی چې په الله او په ورځ اخره باندې ایمان ساتي کنه د دروغ نه د رښتیا او مؤمنه چې خبرې کړي د خیر خبره کوا فلیقل خیرا او که خیر خبره ده په خوله کې نه کنه حضور مبارک فرمایي بس بیا چپ پاتې شه بس او لا يسمت یو حدیث کې راغلی بل حدیث کې او لا يسكت دواړو معنی یو ده بس بیا څه پاتې شه خاموش او څوک چې خاموش پاتې شو نبی علیہ السلام فرمایي من صمت نجا څوک چې خاموش پاتې شو هغه نجات اوموند. سبحان الله ځکه چې ټول څوک ډیر ګړګي غلطۍ یې سي ډیری دا یاد لرئ کثرت کلام چې څوک کنه ډیر ګړګي څوک غلطۍ هم ډیری